चलो के पुष्पा झुकेगा नहीं هغه ته جی غلطی وي بیا وی پوشپا جوکېږه نه زه حیران یم چې دا دې سوی د خپله واقعه مې ذکر کوله مرګرو ته ما یې یو پلار د خپل زوی ته موبایل نیولی اوس ډیلاګ یې وته خو پوشپا جوکېږه نه مې د دې څه مطلب ما ته هغې په خندا شو زما دا مرګي مې ولې لکه څه چل دی ما ته قاري صاحب دا د اردو د فلم ډایلاګ دی ډېر حیران شوم ته نن بچي ته د فلمونو ډایلاګونه ښه تا ته په دې کې ځان ښه ښکاري مړه ستا بچی چې لوی شي بیا به ته څه وې یا بله دلته پلازه کې ولاړ وم یو ماشوم راغلی پلار دا درته د لیدلو خبرې کوم زوی له موبایل وایي زما دې زوی له ښې کیمرې والا موبایل ورکه زما زوی د ټیک ټاک سټار دی ډېر حیران شوم په داسې پلارانو لعنت ویم شیخ عبدالرحمن د دمشق یو لوی عالم دی هغه وایي زه خپله واقعه ذکر کوي وایي زه خپله ګورکن وم جي شیخ عبدالرحمن وایي زه ګورکن وم ما یو پیره یو زنانه راله ما ته وی بچی مې وفات شوي د قبر ولا وکنه سیز یې راته اوخو تقریبا د 10 سالو ماشوم وفات شوی ما قبر ویسته وی زه خو ګورکن وم دا طریقه وه ماشوم ته مې لاس واچو چې کله مې ښکله قبر ته کوز کو وی د قبر نه داسې دننه طرف ته دیوال ته قبلې طرف ته دروازې کلو شوې 2 کسان ما ولیده چې په اس راله شنه باغونه ما په د خپلو سترګو ولیدل هغه ماشوم یې غېږ کې واغېستو منډه یې کړه ما چې په قبر کې دا عالم ولیده بېهوشه شوم او راپرېوتم د ما محترم وی خلک راله وی خلکو روچت کړم اوبې را باندې واچولې چې بره راوختم خلکو راته وی څه چل دی ما ورته قسم دی قبر کې مې دا شي ولیده هغه ټول لا پسې خندا شو مړه وي دا ستا وهم دی وی لیونی شوی مړه بس کې وي دا کار پرېږده کمزوری شوي 40 کالو ته رسېدلی وي بس دا کار پرېږده کمزوری شوې ته باقي مازغه دی کار نه کوي هغه قسم دی چې مې ولیدل زه بېهوشه ځکه شوم دا د ما کسب دی وی زمانه تیروله خلکو پې اوبه واچوي را دلاسې که خلک یې خیر دی اوټ دغه ته ورسېده خیر دی دماغو کې لږ فرق راغلی دی علاج وکړه وی رالم زما په خوله چا هم اعتماد نه کړ زمانه تېرېده دغه زنانه وه بیا راله ما ته وی قبر وکنه خو دا پیره د 15 کالو د ماشوم وکنه خبرې ته توجه کوئ د ما محترم نن خو زما ستا ماشومان دي که نه خفه کېږه ما نن زما ستا ماشومان دي تا نن ماشوم ته څه ښودلی دي تا نن ماشوم ته څه ښودلی دي ته خپل ماشوم په دې باندې فخر کې چې زما ماشوم پبلک اسکول ته روان دی جي بیگ دی ولا اچولي په موټر سایکل کې کېنې سترګې ولا تورې کې مورل سر غوړ کې پبلک های سکول ته روان کړي د ما محترمه ولې دا سکول ډېر منزلت دی او کله چې قال الله قال رسول دا قرآن او دا حدیث د پیغمبر دغه چا سره قدر نشته قسم دی نن دا د میډیا د سوشل میډیا او تاسو ته یو ناشنا خبره ولې نه کوم تاسو به اوسه حیران شئ چې دا دې سوي بلس د کور نه راووتم چې وکتې یو پلار دی زوی ته موبایل نیولی دی اوس توجه کوي خبرې ته زوی ته موبایل نیولی دی هغه زوی یې داسې کي پلار ورته لاس الټه کړی دی او د اوږې ښکته کړی دی هغه پلار ته ویډیو نیولی هغه ماشوم دی یا به د 8 کالو یا دا چلو کې पुष्पा झुकेगा नहीं هغه ته جی غلطی وي بیا وی पुष्पा झुकेगा नहीं زه حیران یم چې دا دې سوی د خپل واقعه مې ذکر کوله مرګرو ته ما یې یو پلار د خپل زوی ته موبایل نیولی اوس ډیلاګ یې وته خو पुष्पा झुकेगा नहीं مې د دې څه مطلب ما ته هغې په خندا شو زما دا مرګي مې ولې لکه څه چل دی ما ته قاري صاحب دا د اردو د فلم ډایلاګ دی ډېر حیران شوم ته نن بچي ته د فلمونو ډایلاګونه ښه تا ته په دې کې ځان ښه ښکاري مړه ستا بچی چې لوی شي بیا به ته څه وې یا بله دلته پلازه کې ولاړ وم یو ماشوم راغلی پلار دا درته د لیدلو خبرې کوم زوی له موبایل وایي زما دې زوی له ښې کیمرې والا موبایل ورکه زما زوی د ټیک ټاک سټار دی ډېر حیران شوم په داسې پلارانو لعنت ویم اوس که دا کومه خبره چې ما تاسو ته وکړه نو که دا نوم یې درته وایم تاسو الله دې معافي وکړي زموږ کلي کې بیا کسان ډېر پېژني زما دا اواز رسېږي په میډیا باندې دا څومره د شرم او د لعنت خبره ته نن بچي ته د فلمونو ډایلاګونه ښې ته نن بچي ته ټیک ټاک یې ښې نن ستا بچي وړوکې چې زما د بچي په مخ کې خوله کولاوېده خبرې به یې زده کولې پلار به ورته الله تلقین کو نن ستا د بچي خوله د فلم په ډایلاګ کولاوېږي د ما محترمو خفه کېږې ما نو که دغه بچی را لوی شي نو دی به ستا احترام وکړي بیا دی به ستا ګیرې ته لاس نه اچوي بیا دی به ستا ګریوان ته لاس نه اچوي د ما محترمو چې تا ورته د قرآن او د حدیث په دی باندې نن د فلمونو ډایلاګونه ښودي دي وایي دا خبره کوم زما محترمو دغه سړی دی وایي زنانه بیا راله ما ته وی بهی زما زوی دی د 15 سال دی وفات شوی دی بل وایي دغه زنانه ډېره غمګینه وه ما بیا قبر وکنسته د حسب معمول بچی مې بیا ښکته کړ چې مې وکتل چې څنګه مې بچی ښکته کړ قبلې طرف ته بیا دروازه کولو شوه 2 کسان راله په اس باندې واغه ماشوم یې بوته زما محترم په خبره وی دا عالم مې ولید حیران یم بار راووتم
د قبر نه ښځې پسې مې منډې والې راشه وایي زنانه ته داسې ودرېدم هغې ما ته په شا نه کتل ما ورته دا راته وایه دا ماشومان څوک دي ماته ونه وایي چې دا د ما بچی و د دې نه مخکې خو هم تا یو ماشوم روستی و هغه هم زما زوی و وایه ستا دا بچي څه کار کوي ستا دې بچو به څه عمل کوو داسې چې ما د جنت په باغچو کې ولیدل هغه زنانه ته یې پرېږدو دا خبرې مجبوره کړې ده وي قسم دې که دې داسې پرېږدم دغه زنانه ته یې زما ډومبې بچی چې و دا طالب العلم و د قرآن او حدیث دپاره به د جومات ته دا بچی مې وفات شو وایي چې ما ته پته ولګېده دا جنتي دی ما ته د ده په وجه باندې الله د رزق دروازې کلو کړې وې نن ته د بچي غم کې رزق به کوم دی نه میلاویږي زما رب د رزق انتخاب په اسمان باندې او یا زره کاله مخکې ستا د پیدایش نه کړی دی ته د رزق په غم کې ګرځې وایي دوباره چې مې وکته دا دوباره زوی زما لږ لوی و دا ترکاڼو د به ترکاڼي کوله د دې خپل رور کشري باندې به علم کو پیسې محنت به کو وایي چې کومې پیسې به یې ګټلې دلې به یې کتابونه هم اخیستل د ده د علم خیال به یې ساته او زموږ د کور پرورش به یې کو ما ته پته ولګېده چې دا دواړه وفات شو الله یې د جنت انتظام کړی دی ټول څوک سره سبحان الله خبره دې پورې کوم زما محترمو چې دا په دنیا کې الله دا یو نښانه او دا د هغې کرامتو زما محترمو چې د دین دپاره د پیغمبر دپاره خپل ځانونه او جانونه قربان کړي زما محترمو نن مو ته د دین دپاره څه کړي خپل بچې انشاءالله الرحمن عیسی صاحب ته مې هر چاته د علم د فضایلو ښه پته ده خو قسم دې ځانم ناجاړه کړه او د علماو خادمي دا د پیغمبر د اولاد خادمي ده زما محترمو او کوم سړی چې د پیغمبر د اولاد خادم او غلام شي زما رب وي په اسمانونو کې او په جنتونو کې به دې زه د عامو خلکو سردار وګرځوم زما دا لویه مرتبه ده که نه دا لویه مرتبه ده هر سړی د علم د دغه نه واقف دی انشاءالله الرحمن عاجزانه درخواست دی زما محترمو چې کومې دا سیاسي امور سیاسي خبرې دي سیاسي خبرې په خپل ځای باندې عاجزانه درخواست دی ټولو ته وایم سیاسي خبرې په خپل ځای باندې لیکن چې یو خیال ساته چې عالم پسې دی که یو سړی ووایي یاره هره خبره ده یو سړی دا ووایي چې یاره جي مولانا صاحب چې کوم دی نو غلو سره ملګری دی تا ته یې ووایي ښه بس وایي الله پوهېږي نو که تا هم ووایي چې غلو سره ملګری دی هغه پوهېږي عالم دی که نه زه د هغه سپورټ نه کوم او نه په جمعیت کې یم ګورئ ښه دا یو خبره درته کوم ځکه ته به د چا لیډر پسې کنځل نه کوې زما محترمو بیا یو سړی چې پټکې والی دی زما محترمو او د پیغمبر د دین د حصول دپاره منډې وایي او د پیغمبر دین حاصلې د پیغمبر دین خوري که هغه په هر میدان کې که د تبلیغ په میدان کې د جهاد په میدان کې که هغه د علم تصنیف تعلیم په میدان کې که هغه د درس او تدریس په میدان کې لیکن سپک نظري به نه کړې زما محترمو که سپک نظري دې وکړه د هغه به هېڅ ونه کړې لیکن عمر پالنپوري رحمت الله علیه د ریوڼ په اجتماع کې دا خبره کړې وه وایي د چا چې خوله عالم پسې کلو شي الله تبارک وتعالی به د لسو پوښتنو کې د هغه په اولاد کې عالم پیدا نه کړي زما محترمو دې خبرې ته ډېر احتیاط کوي چې زما خوله په عالم پسې د هغه خپل عمل دی د هر چا کوتاهانې د هر چا ګناهونه او خطاګانې که هر څه زما ستانه افضل دی ځکه د هغه خوب او زما ستا د ټولې شپې عبادت نه افضل دی زما محترمو او یو بله خبره کوم د علم په مجلس کې په یو مجلس کې ناسته کول د زرو رکعاتو د نفلو نه افضل دی یو ناشنا خبره کوم یو سړی په مجلس کې د علم په مجلس کې کېناسته د زرو کسانو مسلمانانو د عیادت نه افضل دی نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې یو سړی د مسلمان د عیادت دپاره لاړ شي د الله د رضا دپاره او یا زره فرښتې د سار نه واله تر ماښامه پورې د ده د مغفرت دعاګانې کوي او یو سړی د علم په مجلس کې یو ساعت کېناسته د زرو مسلمانانو د عیادت نه افضله خبره ده زما محترمو لویه خبره ده که نه نو موږ تاسو له پکار دي چې دیني چې کوم دی مجلسونه قایم کړو زما محترمو تعلیم په دې مسجد کې 15 ساعته 10 منټه کېږي قسم دی تاسو هغې ته نشئ کېناستې تاسو به بیا د دین خبره یا حبیب سلام علیکہ سلام